बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। امید ساتم چې روغ جوړ به سي او الله مو ته روغ جوړ لره. څنګه چې مې وعده کړې وه در سره چې را روان لیکچر کې به مونږ د پرسنل پروناونو ایررز کوو. نو نن هغه لیکچر دی د پرسنل پروناون ایررز په باره کې. په دې کې به مونږ یو څلور ایررز ګورو او دا لیکچر دا پروناون دا د پارټس اف سپیچ چې کوم دی دا د ټولو دپاره د سټوډنټ دپاره د کمپیټیټیو ایگزامز دپاره د هر یو ایگزام تیاري کوئ اس ایس سی وي ایچ ایس سی وي هر قسمه څیزه دې کې به تاسو ته میلاویږي. دا پرو ایډوانس هر یو لیول کې دا ما کړی دی او موږ دا روان کړی دی په دغه لیول سره. نن څلور دغه دي په دې لیکچر کې څلور ایررز دي د پرسنل پروناون ریلیټډ. څلور نه دي بلکې شپږ دي خو موږ په دې رومړي کې او په دین کې دا یو بل سیوا کړی دی او بلکې په دې دریم کې چې کوم دی دې کې موږ یو بل سیوا کړی دی مطلب اووه ته رسي خو موږ به یې څلورو کې را دا کړي دي. راځئ چې نننی لیکچر وګورو د پرسنل پروناون ایررز په باره کې. ما څه لیکلي دي چې ایررز پرسنل پروناون uses of personal pronoun مطلب ته چې کله یو څیز یوز کې نو د هغې کې به چې کومې غلطیانې او کوم څیزونه وي نو هغې کې به راوځي. لکه خو زه دلته لیکل نه کوم، زه تاسو ته وایم چې دې کې تاسو ایررز را بار کوئ. نو زه که دلته لیکل وکړم نو زه تاسو ته وایم چې دې څیز کې ایررز راکړئ ماله چې ما نه څه غلطي شوې ده. نو تاسو به ووایئ چې او دلته تاسو دا لاین ډیز نه سټارټ کړی دی داسې کوږ هم بوتلی دی. دلته دنه په ان کې آی ایر شوې ده، په کیس کې دنه اس ایر شوې دی، اس په ځای سی لیکلې ده. نو موږ چې کله پرسنل پروناون یوز کوو او په هغې کوم ایررز راځي نو څه کم دي او موږ کم ایررز کوو. ایررز موږ په فارمل او ان فارمل کې خاص کار کوو. ان فارمل کې موږ یو شیز یو شانتې استعمالوو، په بل په فارمل کې موږ هغه پروناون هغه څیز هغه سینټنس بل شانتې استعمالوو. نو راځئ چې نن د پرسنل پروناون ایررز وګورو. لومړی ایررز دی تاسو لومړی د دې نه د دې ټول بورډ نه لومړی سکرین شاټ والي او بیا چې دا لیکچر موږ په اینډ کې بیا هم سکرین شاټ والي. نو تاسو ته به د دغه پته ولګي چې څه چینجز په دې کې راغلل. سکرین شاټ هم واخلو صحیح ده. اوس راځو لومړي ایرر ته. څه شی دي لومړی ایرر څه شی دي دا ګورو. when joining of two or more pronouns by and are should be in the same case. مطلب یې څه شی دی چې کله یو پروناون یا دوه پروناونه یا د دوو پروناونه سیوا د څه په مدد سره یوځای شي یا د ان په مدد سره رایوځای شي یا د آر په مدد سره رایوځای شي یا د بټ په مدد سره رایوځای شي نو د هغې کیس به څه وي؟ د هغې کیس به سیم وي. که سبجیکټ وي نو سبجیکټ سره به تعلق ساتي او که ابجیکټ وي نو د ابجیکټ سره به تعلق ساتي. او دا ان آر بټ داسې شی دي دا کنجنکشن دي. څه شی دي؟ کنجنکشن. دا څه شی دي؟ دا کنجنکشن دي. او کنجنکشن څه چل کوي؟ د کنجنکشن پته درته شته؟ کنجنکشن څه چل کوي؟ کنجنکشن د سبجیکټ سره او ابجیکټ د ابجیکټ سره ملاوي. دا ډېر مزیدار ټاپک دی کنجنکشن. انشاءالله دې چې ورځو دا به ډېر په ښایسته انداز سره کوو. کنجنکشن ډېر یو وفادار ټاپک دی، ډېر ښایسته ټاپک دی. سبجیکټ د سبجیکټ سره او ابجیکټ د ابجیکټ سره ملاوي. نو موږ په دې لومړي رول کې د وویل چې کله یو پروناون یا دوه پروناونه یا د دوو پروناونه سیوا د څه په مدد سره یوځای شي، د ان په مدد سره رایوځای شي یا د آر په مدد سره رایوځای شي یا د بټ په مدد سره رایوځای شي نو هغه به څه شی وي؟ د هغې کیس به څه شی وي؟ د هغې کیس به سیم وي. مطلب که سبجیکټ وي نو سبجیکټ به وي او که ابجیکټ وي نو ابجیکټ به وي. که سبجیکټ نه شروع شوی نو په سبجیکټ به اختتام وي، که ابجیکټ نه شروع شوی سینټنس نو په ابجیکټ به اختتام وي. څنګه؟ اوس په دې کې یو دویم پوینټ او یو دویم ټریک دی، یو دویم رول دی په دې لومړي کې. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی، هغه دی پریپوزیشن. څه شی؟ پریپوزیشن. چې کله پریپوزیشن راغلی، چې کله پریپوزیشن راغلی، پریپوزیشن مطلب څه شی؟ پار راغلی، بټوین راغلی، ان راغلی، اکراس راغلی، آن ټو راغلی، ان ټو راغلی، آن راغلی، نو څه به وي؟ اوور راغلی. نو د هغې نه بعد څه راځي؟ د پریپوزیشن نه بعد د انګلیش رول دی د پریپوزیشن نه بعد څه لګي؟ څه لګي د پریپوزیشن نه بعد؟ ابجیکټ لګي. دا دی دلته ما لیکلی تاسو ته ابجیکټ. د پریپوزیشن نه بعد ټول عمر ابجیکټ لګي.
موږ دوه خبرې وکړې په لومړي رول کې چې ان او ار په مدد سره پروناون رايوځای شي نو هغه په سیم کیس کې وي او پریپوزیشن نه بعد ډایرکټ ابجیکټ لګي. اوس اگزامپل درته چې اگزامپل کې دا سیز ایکسپلین کو these pins are for you and I. موږ څه ویلو چې کله د ان په مدد سره رايوځای شي نو سیم کیس به وي او چې کله پریپوزیشن راشي نو ابجیکټ به راځي. د هغې نه بعد څه لګي ابجیکټ لګي. نو دلته وګورئ پار څه شی دی ابجیکټ دی او پار نه بعد څه شی دی ابجیکټ راځي. نو یو څه شی دی یو ابجیکټیو کیس دی څه شی دی یو څه شی دی یو څه شی دی ابجیکټیو کیس دی. نو ای څه شی دی ای خو سبجیکټیو کیس دی نو ای به دلته نه لګو ای په ځای به څه لګو ای به ورانه کړو دلته ای به د دیز نه څه کړو ای لاړه دلته والوته نه ای دلته به می کړو these pins are for you and me. پار ولې ابجیکټ پار را لسه مدد راکو چې دلته ابجیکټ لګي پریپوزیشن نه بعد ابجیکټ راځي او ان راته څه ویل ان کنجنکشن دی. نو کنجنکشن راته ویلو چې ابجیکټ به د ابجیکټ سره او سبجیکټ به د سبجیکټ سره وي. نو ابجیکټیو کیس دلته استعمال شوی یو I told you you told me د یو سبجیکټ او ابجیکټ کیس دواړه دی خو چې کله سنټنس کې مونږ سنټنس راکولاو کړو نو پته راته ولګي چې یو دلته سبجیکټیو کیس استعمال شوی ابجیکټیو کیس استعمال شوی. نو یو اینډ می نو ان کنجنکشن می څه شی دی ابجیکټیو کیس اف I او یو څه شی دی ابجیکټیو کیس استعمال شوی. څنګه دی پار راته ویل چې پار نه بعد کوم ټکی راځي نو هغه به ابجیکټیو کیس وي. پوه شو په لومړي اگزامپل جسټیفیکیشن وشو ختم. اوس دویم ته راځو the secret is between you and he یا him. between څه شی دی between څه شی دی preposition دی preposition نه بعد څه راځي ابجیکټ لګي. نو یو څه شی دی ابجیکټیو کیس دی. نو چې ابجیکټیو کیس دی نو دلته به څه لګي ابجیکټیو کیس به لګي. ولې به ابجیکټیو کیس لګي ځکه چې کنجنکشن راغلی دی کنجنکشن دوه پروناون رايوځای کړي دي او کنجنکشن چې کله راشي کنجنکشن په مدد سره چې موږ کله پروناون رايوځای کړو نو د هغې کیس به څه شي یو شی وي. خو دلته ابجیکټ استعمال شوی دی نو دلته موږ ابجیکټ استعمالوو. نو هی څه شی دی دا سبجیکټیو کیس پروناون دی تھرډ پرسن کې راځي او د دې ابجیکټ څه شی دی هم دی دلته به هم لګي څه به لګي هم به لګي. Ali and myself will do the work. تاسو چې مې ویل چې شپږ دي خو موږ څلور کړي دي نو دا د دې په وجه دا دلته څه شی دی ریفلیکسیو پروناون ورته وایي. څه ورته وایي ریفلیکسیو پروناون. موږ اوورویو اخیستی وه که نه د دې نه مخکې د ټایپس و نو په هغې کې موږ ریفلیکسیو پروناون ویلو myself او itself او herself او himself او دا څیزونه چې پکې کوم راځي. نو ریفلیکسیو پروناون دا ځان سره یاد ساتئ چې دا هېڅکله هم په سبجیکټ کې نشي راتلی. څه شی په سبجیکټ کې دا څیزه نشي راتلی. دا په ټولو دا په ابجیکټ کې راتلی شي خو ریفلیکسیو پروناون هېڅکله هم په سبجیکټیو کیس کې نه استعمالیږي. اوس ورته ګورئ I and myself will do the work. نو myself په ځای څه شی دی موږ څه وویل چې کله end ولګي څه شی ولګي end نو کیس به څه وي سیم به وي او موږ ویل چې myself سبجیکټیو کیس نشي استعمالیدی او Ali څه شی دی Ali سبجیکټیو کیس دی. نو myself څه شی دی myself ته بهر کا myself لاړې څه شي myself لاړې myself په ځای به څه لګي I به لګي. Ali and I will do the work. Ali and I will do the work. myself په سبجیکټیو کیس ته نه راځي نو دا سبجیکټیو کیس او Ali هم سبجیکټیو کیس ولې end راغلی دی. نو end چې کله ولګي نو دواړو طرفه ته به څه کیس به سیم وي. ولې چې کنجنکشن دی او کنجنکشن دغه نه مني څه نه مني دروغ نه مني. کنجنکشن وایي چې یو سر ته زما سبجیکټیو کیس ته وي نو بل سر ته به څه شی وي سبجیکټیو کیس وي. کو دې خوا ابجیکټیو کیس ته زما نن وخوا به څه شی وي ابجیکټیو کیس به وي. نو دې څه چلو کو او بیا نو Ali او I سبجیکټیو کیس ولې د end په مدد سره myself نشي لګېدی. myself ولې ریفلیکسیو پروناون دی ریفلیکسیو پروناون ایز ا سبجیکټ موږ نشو استعمالولی. you and me یا I will do the work. ښه یو ته وګورئ دلته څه شی دی دلته یو ابجیکټیو کیس دی دلته څه شی دی سبجیکټیو کیس دی او کنجنکشن راغلی دی او کنجنکشن موږ ته څه وایي چې دلته به څه وي دلته سبجیکټیو کیس دی دلته هم څه وي سبجیکټیو کیس به وي. نو چې سبجیکټیو کیس وي نو دلته څه شی دی می خو نه راځي می خو د I ابجیکټیو کیس دی نو څه به لګي I will do the work. You and I will do the work. می به نه راځي. نو دا د لومړی رول د ایرر
چې کوم پرسنل پروناون کې راته شي هغه ده سو کنجنکشن د ان ار په مدد سره کیسز به سیم پریپوزیشن نه بعد ابجیکټ راځي او ریفلیکسیو پروناون هیڅ کلم په سبجیکټ او کیس کې نشي راته دا منګه په دغه کې استعمالولی شو په ابجیکټ سبجیکټ او کیس دا منګه نشو استعمالولی مطلب دا ما زه ویلی شم چې I did the work myself دا ویلی شم خو یو یا دلته زه ویم چې myself is a bee یا myself is a teacher نو دا زه نشم ویلی myself سبجیکټ او کیس نه استعمالیږي او ان فارمل وی کې دا ډېر بدلیږي خو ته اوس چاته ووایې یا چا پسې لاړ شي یا انټرویو ته لاړ شي او تاسو ووایئ چې myself is a bee او دا نو دا ډېر غلط لګي نو دا د دې مطلب څه دی چې نوم خو دې اورېدلی یا زه دا یم نو دا خو ډېر بد لګي نو د دې لپاره په فارمل وی کې موږ څه استعمالوو I am a teacher I am the bee نو دا څه قسمه myself په سبجیکټ او کیس ته به هېڅ کلم نه راوړو اوس دویم نمبر ایررز ته ګورو چې په پرسنل پروناون کې دویم نمبر ایرر څه راتلی شي نو هغه څه شی دی after the word later څه شی دی late word کوم word later the pronoun is always in objective case کله چې لیټ ولګي نو د هغې نه بعد به پروناون څه وي پروناون به څه شی وي ابجیکټو کیس به وي څه به وي ابجیکټو کیس چې کله لیټ راشي نو پروناون به څه راځي ابجیکټو کیس به راځي ولې لیټ څه شی دی لیټ څه شی دی ورب دی ورب دی او ورب نه بعد څه راځي ابجیکټ راځي څه شی دی لیټ ورب دی د لیټ سیکنډ فرست سیکنډ تھرډ فارم لیټ دی او ورب نه بعد موږ څه لګو ابجیکټ لګو نو چې کله لیټ راشي د لیټ نه بعد به موږ څه لګو د پروناون کم کیس به لګو د پروناون ابجیکټو کیس به لګو اگزامپل ته وګوره اگزامپل نه به تیر شي چې لیټ هی یا هیم ډو د ورک او دا تاسو ووایئ یو 15 سیکنډه والی چې دې کې به څه راځي let he یا him do the work بالکل ټیک څه به راځي هم به راځي he نشي راتی ولې چې let ورب دی څه شی دی ورب دی او د ورب نه بعد موږ څه لګو ابجیکټ لګو او هم څه شی دی ابجیکټو کیسا پروناون دی نو he نشي راتلی let him do the work دویم ته وګورئ let them play outside څه شی دی let them play outside دی څه شی دی سبجیکټو کیس دی او دیم څه شی دی ابجیکټو کیس دی او let نه بعد څه راځي ابجیکټو کیس راځي نو بالکل ټیک دی دیم راځي نو دیم ټیک دی څه شی دی ابجیکټو کیس دی دا بالکل اوکې دی let them play outside let you and me decide this څه شی دی let you and me decide this دلته وګورئ دلته دغه لومړي دغه قصه ده د کنجنکشن نو دلته وګورئ ان راغلی دی او دا څه شی دی کنجنکشن دی او کنجنکشن څه وایي چې دې خوا او دې خوا به سیم کیسز وي نو یو څه شی دی یو څه شی دی ابجیکټو کیس دی دلته ځکه چې لیټ نه بعد راځي ابجیکټ راځي نو دلته موږ آی نشو لګولی دلته موږ به ابجیکټ لګو څه شی به لګو ابجیکټ به لګو نو لیټ یو اینډ می اینډ کیس سیم شو ابجیکټ او که نه سبجیکټ وي نو بیا به دلته هم سبجیکټ وي نو لیټ نه بعد موږ ابجیکټ لګو او ابجیکټ راغلی دی یو اینډ می ډیسایډ دس نو دا دویم نمبر ایرر و چې د لیټ نه بعد به ابجیکټ راځي ولې به راځي چې لیټ ورب دی او د ورب نه بعد موږ ابجیکټ راځي سنټنس سټرکچر موږ مسیو چې سبجیکټ ورب ابجیکټ نو ورب نه بعد ډایرکټ ابجیکټ راځي اوس دریم نمبر پوینټ راځو چې دریم نمبر ایرر په دې کې څه راتلی شي after the phrases it is یا it was the pronoun به څه شی وي pronoun به سبجیکټو کیس وي څه به وي pronoun به سبجیکټ کله چې it is رالی یا it was رالی دا قسمه phrases چې رالل نو سبجیکټو کیس به لګي pronoun به څه لګي سبجیکټو کیس به لګي د pronoun به څه لګي سبجیکټو کیس به لګي ولې موږ ویلو د دې نه مخکې کنسپټ اف اټس پوزیسیو کیس چې کوم دی او it apostrophe s چې هغې نه مطلب څه دی it is it was او it has نو دا هغه it is it was او it has دی دا قسمه phrases چې راشي نو سبجیکټو کیسا pronoun به لګي او موږ ویلو چې it چې کوم دی دا پرسنل pronoun هم دی او impersonal pronoun هم دی نو دلته چې کوم استعمال شوی نه دا impersonal pronoun دی او impersonal pronoun باندې موږ څه چل کوو impersonal pronoun څه شی دی it دی او it باندې موږ څه چل کوو object نه انټروډیوس کوو سبجیکټ انټروډیوس کوو نو چې کله دا راشي نو موږ به سبجیکټ لګو ولې ځکه چې د دې نه د دې په مدد سره د it په مدد سره موږ سبجیکټ انټروډیوس کوو څه کوو سبجیکټ object نه
ऑब्जेक्ट نه لګي سبجیکټ به راځي د اټ نه بعد به سبجیکټ لګي ऑब्जेक्ट به نه راځي اگزامپل ته وګورئ it is me یا I who is responsible for this mistake یا for mistake د دې ګناه د دې دا کوم کار چې ما کړی دی غلط کار د دې لپاره زه ریسپانسیبل یم زه ذمہوار یم نو اوس دلته وګورئ اټ چې کوم دی دلته پرسنل پروناون دی دا ډمي سبجیکټ دی څه شی دی ډمي سبجیکټ دی د څه کار نشته دی دا صرف موږ ته بل سړی را په ګوته کوي دا موږ ته صرف بل سړی را په ګوته کوي خو هغه بل سړی به څوک وي هغه به سبجیکټ او کیس پروناون به وي ابجیکټ به نه وي نو اټ از می نو می خو ابجیکټ او کیس دی لاړ قصه ختمه دلته څه شی دی I it is I who is چې who راغلی نو بیا خو د I اس کار هم نشته دی نو اس څه شی دی اس دی ختم نو it is I who is responsible for mistake نو اټ نه بعد څه لګي اټ نه بعد څه لګي I لګي او I څه شی دی objective subjective case دی څه دی subjective case دی اوس دی بل تو it was them they یا who arrived late them څه شی دی موږ دلته یوز کو them څه شو دلته موږ ویل object نو them څه شی دی objective case دی غلط صبر راځي they به راځي صبر راځي they به راځي نو it was they who arrived late if I were him یا he I would accept the job موږ څه ویلو چې it was it is it has د دې قسمه دمی سبجیکټ نه بعد به زمونږه څه لګي سبجیکټ به لګي اوس دا هغه شپږم نمبر ایرر دا دی خو دا ډېر په دومره نه راځي نو بس د دې نه بعد ډایرکټ څه لګو موږ څه لګو سبجیکټ او کیس به لګو سبجیکټ او کیس لګو دلته دا سبجیکټ دی او دلته به څه لګو هی به لګو هم به نه لګو هم ابجیکټ او کیس دی هی if I were he I would accept the job اوس لومړي کې موږ څه ویل چې کنجنکشن نه بعد سیم کیسز به راځي په دویم کې موږ ویل چې لیټ نه بعد لیټ ورب دی او د ورب نه بعد ابجیکټ لګي او په دریم کې موږ ویل چې دا قسمه پریزز د ام پرسنل پروناون پریزز چې کله راشي د هغې نه بعد موږ سبجیکټ کیس لګو ځکه چې د ایټ نه بعد د ایټ په مدد سره موږ سبجیکټ انټروډیوس کوو ابجیکټ نه انټروډیوس کوو اوس څلورم نمبر دغه ته راځو ایرر ته چې هغه څه شی دی هغه وایي after the word then چې کوم ورډ دی دا then چې کوم ورډ دی د دې نه بعد کله دا ولګي چې کله دا دین ورډ ولګي نو د دین نه بعد موږ څه لګو دین نه بعد موږ څه لګو د پروناون کین بي ان سبجیکټیو کیس ایز ویل ایز ابجیکټیو کیس مطلب څه شی دی چې کله دین ولګي نو د دین نه بعد موږ سبجیکټیو کیس اوم لګولې شو او ابجیکټیو کیس اوم لګولې شو ابجیکټیو کیس اوم لګولې شو او سبجیکټیو کیس اوم لګولې شو په کوم حالت کې کله چې دین راشي کله چې دین راشي نو هغې نه بعد موږ سبجیکټیو کیس هم لګولی شو ابجیکټیو کیس هم لګولی دا به اوس ګورو څنګه چې سبجیکټیو کیس به راځي که ابجیکټیو کیس به راځي نو د دې لپاره چې کوم سنټینس وي نو هغه به موږ ټول خلاوو سبجیکټ به خوا کوو ور به خوا کوو ابجیکټ به خوا کوو او شاتنی چې کوم ورب دی شاتنی چې کوم ورب دی د سبجیکټ سره چې کوم ورب لګي د ابجیکټ سره چې کوم ورب لګي هغه به ګورو چې هغه څنګه دی نو دا په دوه قسمه دی او دلته ما لیکلي دي دین څه شی دی دین نو دین ته وګورئ ما دوه غشي وروستي یو ته ما ویل دي سبجیکټ کمپیریزن او بل ته ما ویل دي ابجیکټ کمپیریزن څه شی مو ته ویل دي یو ته مې ویل دي سبجیکټ کمپیریزن او بل ته مې ویل دي ابجیکټ کمپیریزن وی ولې کله چې سبجیکټ کمپیریزن وي په جمله کې نو موږ به څه لګو سبجیکټ او کیس به لګو او چې کله د ابجیکټ کمپیریزن وي د ابجیکټ سره کمپیریزن وي موږ به څه لګو ابجیکټ او کیس به لګو لکه څنګه اگزامپل ته وګورئ شي از taller than I دا اوس د سبجیکټ او کیس جمله ده وی څنګه شي چې کوم دی دا خو سبجیکټ شو شي څه شی دی سبجیکټ شو شي سبجیکټ هم پیژاندو بالکل هم پیژاندو taller than I دین څه شی دی دین راغلی دی دین نه بعد سبجیکټ او کیس هم لیکلی شي ابجیکټ او کیس هم لیکلی شي نو اوس د لاست باندې چې کوم ټکی دی آی چې کومه ده د دې سره چې کوم هیډن ورب دی چپا هوا ورب چې کوم دی هغه وګورئ چې هغه ورسره راځي که نه ورسره راځي نو آی ته وګورئ آی ام څه شی دی هیلپینګ ورب دی ورسره راځي نو راځي چې ورسره راځي چې ورب ورسره راځي نو سبجیکټ دی که نه د ورب نه مخکې څه شی وي سبجیکټ وي نو دلته څه شی دی سبجیکټ دی او دلته څه شی دی سبجیکټ دی د څه نه مو پېژاندو
د هډن ورب نه مو پیژاندو ورب هم ورسره ولګو چې ورب ورسره سمون خوري که نه نو ورب ورسره سمون خوري نو دلته څه شی دی سبجکټ کیس دی څه شی دی سبجکټ کمپیریزن سټارټ دی دلته هم سبجکټ دی دلته هم سبجکټ دی نو چې کله سبجکټ کمپیریزن وي نو موږ به څه لګو سبجکټ او کیس او هغه الریډي لګېدلی دی دلته شي سبجکټ او کیس او ای سبجکټ او کیس مطلب د دې ډایرکټ سبجکټ او کیسز کې چې کله یو دوه کسان وي یا یو کس وي او د دوه څیزونو په باره کې مقابله کوي لکه زه یم زه او زه د دوه څیزونو په باره کې مقابله کوم نو دا د سبجکټ او کیس خو چې کله یو کس او دواړه څیزونو په باره کې ورته پته یا دواړه څیزونو لایک کوي نو دغه وي ابجکټ او کمپیریزن مطلب څنګه آی لایک پیزا مور دین هر نو دلته څه شی دي آی ته وګوره آی سبجکټ او کیس دی او پیزا مور دین هر نو دلته دین راغلی دی او چې دین راغلی دی دین نه بعد څه لګېدی شي ابجکټ او کیس هم لګېدلی شي او سبجکټ او کیس هم لګېدلی شي نو هر دی نو هر سره چې کوم هډن ورب دی هغه ورسره لګي هر ام هر آر هر از هر هیز هر هیو نو ورسره لګي نو ووایه چې دا څه شی دی ابجکټ او کیس دی نو دلته د سبجکټ او د سبجکټ هم لګېدی شي او ابجکټ هم لګېدی شي نو دلته څه شی دی سبجکټ دی دا ای او هر څه شی دی سبجکټ دی ابجکټ دی نو د سبجکټ کمپیریزن هم کیدی شي او د ابجکټ کمپیریزن هم کیدی شي هی رنز فاسټر دین دی څه شی دی هی رنز فاسټر دین دی هی څه شی دی سبجکټ دی او دی څه شی دی سبجکټ دی دین نه بعد موږ څه ویو چې کله دین راشي نو سبجکټ کمپیریزن هم راتلی شي او ابجکټ کمپیریزن هم راتلی شي څه راتلی شي هم راتلی شي هغه ورته وګورئ دی سبجکټ دی نو زه د هغه نه ښه پوهېږم یا زه هغه لایک کوم او تا هم لایک کوم خو زه تا سره ډېر مینه ساتم یا تا ډېر خوښوم نو دا قسم الفاظ چې کوي دا ابجکټ او کیس کې راځي او چې ډایرکټ کمپیریزن وي د دوو څیزونو په باره کې یو کس کمپیریزن کوي نو هغه سبجکټ کیسز باره کې راځي دلته موږ ایررز ویل دا نننی لیکچر د ایررز په باره کې د پرسنل پروناون ایررز چې څه سره راتلی شي د دې نه بعد به د ارینجمنټ اف پروناون کوو ارینجمنټ اف پرسنل پروناون به کوو چې فرست پرسن او سیکنډ پرسن او تھرډ پرسن به موږ په جمله کې څنګه استعمالوو نو موږ په نننی لیکچر چې کوم ریویو ده هغه تاسو وګورئ چې دا کنجنکشن ټاپک لومړي دغه کې په دویم کې سی ریفلیکسو پروناون او په دریم نمبر باندې چې کوم هغه لیټ نه بعد ابجکټ راځي د پریز چې کوم اټ واز امپرسنل پروناون چې موږ ورته ویو د هغې نه بعد اب سبجکټ او کیس موږ لګو ځکه چې د اټ سره موږ سبجکټ او کیس انټروډیوس کوو او په څلورم باندې موږ ویل چې دین دا دین لږ پیچیده دی ځکه چې دلته ټول سنټنس ته ګوري چې سنټنس په کوم ټایپ په کوم طریقه باندې استعمال شوی دی نو که سبجکټ کمپیریزن وي نو سبجکټ او کیس او ابجکټ کمپیریزن سټارټ وي نو د ابجکټ او کیس به موږ لګو نو دا د ننني لیکچر د ایرر پرسنل پروناون قصه وه ټوله امید ساتم چې دا لیکچر به تاسو ډېره مزه به درکړي او ډېر علم به درنه تاسو حاصل کړئ نو کو دا هیلپفل وي تاسو ته د دې په مدد سره څه هیلپ در رسېدلی وي څه نالج هم ګین کړی وي نو ستاسو د مینې او ستاسو د هر قسمه کوېسچن موږ تیار یو دغه کمنټ سیکشن کې راته ویلی شئ نو که لیکچر درته ښه لګېدلی هیلپفل وي نو دا سیکشن در سره لایک کړئ او که تاسو په چینل باندې نوي یاستئ نو چینل یې سبسکرایب کړئ ځکه چې دا هیلپفل او دا پلس پرو ایډوانس لیول دا کورس تاسو ته د دې هر لیکچر په وخت تاسو ته در ورسي دا و زموږ نننی لیکچر میلاویږو به را روان لیکچر د ارینجمنټ اف پروناون ارینجمنټ اف پرسنل پروناون په باره کې انشاءالله تر هغې پورې راکړئ زموږ له اجازت بیا به را روان لیکچرو کې میلاویږو انشاءالله والسلام